الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس محترم حاضرینو دی معنی رای ثوابای او خواوشان راغلو مرگرو نن په دې ځای کې زمونږه بچو د قرآن کریم ختم او قرآن کریم آخر ته رسولی و چا په ناظره چا په ترجمه ختم مخکې وشه څنګه چې تاسو له دعوت درکړی و نو ما له هم دعوت راکړی و چې اوسو خبرې د قرآن او د سنتو کو او دا الله زمونږه او ستاسو ذریعہ د نجات او د خلاصونو ګرځوي په دې دنیا کې الله چې کله نه بنینو انسان پیدا کړي نو دا انسانان اول دوه قسم دي یو هغه انسانان دي چې دا هغوی نه د سر نه ګناه نه کېږي او هغوی معصوم دي او هغوی پاک دي دویم هغه انسانان دي چې هغوی ګناهګار دي د هغوی نه ګناه هم کېږي د هغوی نه غلطۍ هم کېږي خو د هغوی غلطۍ د هغوی ګناهونه هغه کمي او د هغوی نیک اعمال هغه زیاتی نو هغوی ته خلک نیکوکار وایي نیک خلک ورته وایي دویم هغوی چې هغوی ګناهونه او جرمونه زیاتی نو خلک هغوی ته مجرمان وایي خلک هغوی ته ظالمان وایي هغوی ته ګناهګار وایي دا اول قسم چې صرف معصوم دي او پاک دي او دا هغوی نه اړو ګناه نه کېږي نو صرف انبیاء علیهم السلام چې هغوی نه ګناه نه کېده او که ښکاره به چاته ګناه ښکارېده خو حقیقت کې به هغه ګناه نه و دا انبیاء علیهم السلام هغه سلسله ختمه شوې ده او په دې وخت کې چې څومره انسانانی نو هغوی نه ګناهونه هم کېږي او هغوی د نیکۍ کارونه هم کوي او الله هغوی ته د تسلی دپاره
اعلان کړه ان الحسنات یذهبن السیئات، چا نیکای او هغه نیک عملونه هغه ګناهونه هغه تکلیفونه هغه لرې کوي. نو عام انسانان هغه نیک کار هم کوي او هغه ګناهونه هم ترې کېږي، او د الله نوم دی غفار، هغه بیا معافي هم کوي. ګناه بیا دوه قسمه دی، یو هغه ګناه دی چې یو تن قصدن کوي، یو هغه ګناه دی چې د انسان نه غلطای باندې کیږي. نو کوم ګناه چې انسان نه غلطای باندې کیږي نو انسان راولږي او هغه معافي وغواړي د الله نه، الله یې معاف کړي او الله یې توبه قبوله کړي. یو هغه انسانی چې یو هغه ګناهی چې انسان هغه قصدن کوي، عمدن کوي، په دې نیت باندې کوي چې دا ګناه دی او زه کومه، نو هغه له هم الله کله توفیق ورکړي او هغه توبه وباسي او د هغه ګناهونه معاف شي. لکه بني اسرائیلو کې یو سړی و، هغه ډېر قتلونه کړي وو، او بیا یو عالم له راغی زه معافي د الله نه غواړم. هغه ورته وایي دې دپاره یو شرط دی او هغه دا چې ته به دا کلی پرېږدې ځکه په دې کې فسادات زیات دي، ته به بل کلي ته ځې چې هغې کې ښه خلک زیات دی. نو هغه روان شه چې هلته ځم او توبه به وباسم. په لاره کې په هغه باندې مرګ راغی او ملائک رالل چې د هغه نه روح والي او د هغه نه ساه والي. یو ملائکو چې د نیکانو بندګانو نه ساه والي او روح والي، او دویم هغه ملائکو چې د ګناهګارو مجرمانو نه ساه والي. د نیکانو بندګانو نه چې ساه والي نو هغوی وایي موږ به ترې ساه ځکه الو چې توبې له او معافۍ له روانو. د ګناهګارو مجرمانو نه چې ساه والي نو هغوی وایي موږ به ترې ځکه الو چې یو کم سل قتلونه ده کړي دي، د نه لوی ظلم به بل څوک کوي. الله ملائکو ته ووایي چې دا ځمکه ناب کوي چې کم ځمکې ته نږدې دی، کم کلي ته نږدې دی. که د ګناه هغې ته نږدې یا د خپل کلی نو هغه ملائک دې ته ساه والي چې هغوی د ظالمانو نه ساه والي. او که هغه کلي ته نږدې چې هغه د توبې دپاره دی روانو نو هغه ملائک دې ته ساه والي چې هغه د نیکانو نه ساه والي. او الله ځمکې ته حکم وکړ نو ځمکه چې ګناه د معاف کېدو کلی کم و هغې طرف ته هغه الله را لنډه کړه، او هغه د توبې هغه کلي ته نږدې و نو هغه ملائکو ترې نه ساه واخیسته چې هغوی د نیکانو بندګانو نه ساه والي. بیا دا ګناه چې انسانان کوي، څوک قصدن کوي، څوک په خطای کوي، څوک د مجبورای کوي، نو بیا د دغه انسان مختلف قسمه دوستان وي او دشمنان وي. څه دوستانی ملګري، څه دشمنانی. په دې دشمنانو کې بیا څه کافري او څه مؤمنانی، څه کافري او څه مؤمنانی او څه منافقانی. دا تقسیمونه قرآن کریم موږ ته ځکه ښیلی دي چې دا موږ او تاسو له یو تسلي راکوي. او قرآن کریم بیا الفاظ داسې راړي چې هغه عامو ته ورځي که یو سړی ګناه قصدن کوي که په خطای کوي، که یو سړی ستا دشمني د کفر د وجې کوي، که د منافقت د وجې کوي، که د بلې وجې کوي، نو بیا الله الفاظ داسې راړي
قرآن کریم کی چونکہ دا مختلف قسم خلق ردو پدی کے مشرکان ردو پدی کے منافقان ردو پدی کے اہل کتاب ردو پدی کے نیک و اعمال ذکرو نو کله چې ته دا کې نو لازمن ستا دشمنان به ومي د دې دشمنان نه به ځان څنګه ساتي نو دا آخري دو سورتونه الله راولېږل چې دا وایا نو یو ذات شته چې ډېر لوی دی او ډېر طاقتور دی ډېر غالب دی د هغه مقابله کې بیا څوک نشي راتلی اوس قاري صاحب تلاوت کو آئی کی او آیات دیوئی او دا آیت مطلب داو وقت مکرو مکرهم و عند اللہ مکرهم دی تدبیرون کڑیو خو اللہ سخت سزا تدبیرون و ان کان مکرهم لتزول من الجبال خود دی دا آغا تدبیرون دا وجه دی دا آغا کارون دا وجه آغا غرون پشان حق پرست اگئی نو چڑا کی دلے اخبال کار کڑے ہو وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنُ الْجِبَالِ او بیا اللہ ان اللہ عزیز ذو انتقام اللہ غالب دے اللہ بدلا غستن کے تبس بدلا والے مڑا دغا سے قرآن کریم چھ ختمائی نو آخری دو سورتون راڑی او پدی دو سورتون کے اللہ منگا او تاسو دا خی چه پناہ غواری نو پا اللہ غوارا یو ذات ستے چا ډیر عزیز دے او زو انتقام دے اگا غالب دے اگا بدلی علی اتا پریدہ کنا حضرت ابو بکر یو سری سر خبر رالے او ناسا پا حضرت ابو بکر اگا تا غصہ شاو بد ردی ہوئی نبی علیہ السلام روان شو اولی قتل او خندلی او بیا نبی علیہ السلام روان شو تپوس دیو شو وی اللہ دل سزا ورکول تا جواب ورکنو تا پری خدا پاتی دکڑا کله چې اللہ تا دی اوکار پری خدا اللہ عزیز دے و اللہ زو انتقام دے دو دیو جی آخری کیا اللہ تا تا ہوئی چھتو قرآن درس بکے قرآن بوائی مسئلی بیانے نو پدی تمامیا چار سوک بستا صفتو نہ کئی اتا تبا خوئی اتا تبا گلون وارون آچائی سوک با کانزل کئی سوک با بدرادی کئی سوک با دشمنی کئی تو نبی علیہ السلام نلوی سڑے خونے چاگت کول نو تا تبا ام کئی نو اللہ وئی تو پا ما پناہ غوارا و ما تے پریدہ نو اللہ وئی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس وازما پیغمبرہ پناہ غوارا ما پر عبد خلق باندی ملک الناس واقدار دخلقو الہ الناس حاجت روا دخلقو گورا اللہ وی دے انسان چے کم ضرورتو ردی آغا ضرورتو نز پورا کوما رب زی روزی رسان زی رزق زوار کوما مالک زی واقدار زی اختیار من زی حاجت روا زی حاجت نز پورا کوما ہر سوک چلے نو آغا ماتا محتاج دے او ماتا عجز کاغا انبیاء دینو ماتا عجز دی کاولیاء دینو ماتا عجز دی کہ بادشاہ دینو ماتا عجز دی کہ زوراور دینو ماتا عجز او سورہ فاتر کیا اللہ وئی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید او خلقو تاسو ټول محتاج ای اللہ تا تاسو ټول عاجز ای اللہ تا واللہ هو الغنی الحمید
او الله هم دغه الله بے پروا استایل شوی دی ټول الله ته محتاج دی او عاجز دی نو چې الله وای زه ما ته محتاج دی نو که هغه مسلمان دی نو ما ته محتاج دی که کافر دی نو ما ته محتاج دی که منافق دی نو ما ته محتاج دی که اهل کتاب دی نو ما ته محتاج دی نو راسای او پړی خو زما په لاس کې ما ته پرېږده که قل اعوذ برب الناس وایا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو باندې ملک الناس واقدار د خلکو اختیارمند او واقدار زیما الہ الناس حاجت روا د خلکو الہ هغه ذات ته وایي چې حاجت پوره کوي ډاکټر او حکیم دوايي ورکوي خو حاجت نشي پوره کولی حاجت پورا کولو والا یو الله دی او دا الہ بغیر دا الله نه خلقو بل څوک ګرځولیو چا اولیاء ګرځولیو چا زیارتونه ګرځولیو چا منجوران ګرځولیو چا پیران ګرځولیو دا الله احسان او په دې ملک دا مسله د الہ چې الہ او حاجت روا یو دی دا یو ډلې وکړه یو جماعت وکړه چې ته پنځبریان وای پخوا چا دا نه وي مولوي صاحب به مخکې روانو مقتدیان به ورپسې روانو نن فلاني زیارت لځو نن فلاني بابا لځو مولوي صاحب او پیر صاحب به مخکې روانو امیان به ورپسې روانو او راځئ نن فلاني ځای ته ځو فلاني ونې نه چې دوره تارونه تاو کې نو مرض به دې ښه شي افلانی قبر نه چې دوره ځله وګرځي نو دا به دې ښه شي الہ بغیر د الله نه بل څوک ګرځولی و حالانکه الہ و حاجت روا شلمه سپاره کې الله بیا بیا وایي االہ مع الله اشته بل الہ سره د الله نه الہ و حاجت پوره کولو والا یو الله دی نو الہ الناس اوس پناهي د چا نه غواړي من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي پټنا چا پټ راځي او بیا بیا راځي او وسوسې اچوي الخناس وي همیشه شیطان خپل کار پټ کوي ښکارا نه کوي نر باندې چې هغه مخامخ خبره کوي مخامخ کار کوي عدالت سړی کور په بړستم کې ناست یا په فیسبوک کړی او کانزل کوي دا نر خناس دا هغه کار دا دی چا به پټ روانې کوي فساد به کوي خلک به لمسوي پراپیګانډې به کوي هغې څه کېږي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس آیا چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس ځکه شیطانان دو قسمه یو د بنیانو نه یو د پیریانو نه د پیریانو شیطانان چې د اوره پیدا دي هغه ټول پیژنئ اڅه پکې د بنیانو بي نو بیا د مولیانو زامن پکې اکثر ډېر الا من شاء الله یعنی اکثر داسي چې تربیت صحیح شوی نه نو بیا په بل روان شي نو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس کاغه د پیریانو نه او کاغه د بنیانو نه نو بیا شیطانان یې بیا دغه کاری منګه استاد ذمہ داری ا د خدای کتاب خودل دی زمنګه استاد ذمہ داری د خلکو د عقیده او د عمل اصلاح ده او دا زمنګ ته مشرانو خولی وا الحمدلله ثم الحمدلله په یو طریقه باندې هغه روانه ده هغه کی رسته رز ډیریږي د خلکو مینې ډیریږي محبت ډیریږي پرون زه یو ځای ته تللی وم یو روغه وه 20 کاله دشمني پاتې شوې وه نو په هغه روغه کې اکثر داسې خلکو چې زه لیدلی هم نه وم زه یې پېژندم هم نه او لوی لوی خلک پکې راغلی و او چې کله ما بیان وکړه او خبره ختمه شوه دا خلک داسې راپڼ شو لکه
ډوډۍ ته چې دا اوږې کس رامنډه وي نو داسې رامنډې والې او د خلکو هغه مینه او محبت چې ما وکته ما رښتیا قرآن داسې کتاب دی دا مینه پیدا کوي دا محبت پیدا کوي دا خو نه شاګردان دي او نه ملګري دي او نه د جماعت پردي خلکو خپل خو به خودو خو د پردو هغه مینه او هغه محبت چې ما وکته زما نور شوق زیات شه زما نوره مینه زیاته شوه چې موږ د قرآن خدمت وکړو په صحیح طریقې وکړو راځئ څنګه چې په دې ځای کې د قرآن درس او اختتام ته ورسېد او موږ له دعوت راکړه دغسې موږ د قرآن خدمت وکړو الله به د مخلوق په زړونو کې موږ سره مینې او محبتونه پیدا کوي الله به رانه رضا کي او الله به خوشحالي چا چې دې نن دا ختم کړی دی څوک راغلي دي چا دا پروګرام کړی دی الله دې ټول اجر عظیم ورکي او الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړي آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ رحمان شیر دی او د کورنۍ کې د الله ډېر خیرونه او برکتونه واچي چې دا د وختن نه د قرآن سره تړلي خلک دی دا معنی رای په دې کې که څه دشمنۍ او طرفګنۍ الله دې په دوستۍ باندې بدلې کړي څوک بیماران یې الله دې ورله شفای کامله ورکړي چا چې قرآن کریم ختم کړی دی چا ورته ښودلی دی الله د ټولو کورونه د خیرونو د برکتونو ډک کړي الله دې زموږ نه هغه اعمال څرګند کړي چې زموږ رب پې زموږ نه رضا شي الله دې موږ د هغه اعمالو نه وساتي چې زموږ رب پې زموږ نه خفه کېږي او موږ لپاره د اخر د رسوای او د ذلت سبب ګرځي الله دې هغه خلکو ته مغفرت نصیب کړي چا چې د قرآن او سنت خدمت کړی دی او هغوی وفات شوي دي او د هغوی ملګرتیا یې کړې ده نو الله دې د هغوی دنیا د هغوی هغه جهان ښایسته کړي الله د دنیا کې د هغوی اولاد له خوشحالۍ ورکړي او الله د آخرت کې هغوی له خوشحالۍ ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه